خو ستاسو سوال خصوصا د پاکستان فوج بارے کې دی، نو زه به ده ووایم خو زه چې ورته ګورم د پاکستان د فوج محکمه چې ده دا ټولې نه په ټاپ باندې بهترینه ده په پاکستان کې. څومره محکمې ACDC ایډمنسټریشن دی، سیول ایډمنسټریشن دی، پولیس دی، پټوار دی، د دې ټولو نه اوچته په هر لحاظ سره پاکستان فوج دی. سیاسیان دي، سیاسیان اکثر ګیله کوي که نه چې یاره نیم فوج حکومت کړی دی او نیم مونږ کړی دی، ډېره ښه ده راځه په دې نیم به فیصله وکړو. په پاکستان په 80 ساله تاریخ کې 40 سال په دغه باندې حکومت شوی دی، فوج کړی دی، مثال په طور 40 سال سیویلیان کړی دی. سیویلیان د خپله توره وښیي، بړه یو چاکو دی جوړ کړی دی، یو موټرګي دی جوړ کړی دی، د قام نه جوړ کړی دی، خپل افسرانو نه دی یو موټر سایکل جوړ کړی دی، یو دفتر دوی جوړ کړی دی. راځه را فوج درته ښیم. مونږ چې کله بېلېدلو مونږ سره ستن تارم نو ټوپک هم نه وټینګ. پاکستان د تقسیم تاریخ وګوره، لارډ ماونټ بیټن چې لیکلی دی پاکستان فوج هر لحاظ سره بېکاره و، اصلي لحاظ سره، خو دوی کې جذبه وه. دوی چې نن ستا ټینک خپله جوړي، جس خپله جوړي، راکټ خپله جوړي، سیټلایټ خپل جوړي. نن په پاکستان په دنیا کې 5م نمبر دغه چې سټیل ټیکنالوژي واش ته چې رډار یې نه دا کوي، 5th جنریشن جز جوړ کړو. نن د پاکستان جزونه خرڅېږي، هندوستان تا نه 10 ګنا زیاته وطن دی په رقبې لحاظ سره، په آبادۍ لحاظ سره، خو خپل جز نشي جوړولی. د روس نه اخلي، د امریکې نه اخلي. سوال کوي دوی چې وایي یاره معیشت مضبوط کړه، دفاع ضرورت نشته. ته چې امریکې ته پلار وایې دا په معیشت وایې، دا په کوتک وایې. امریکې چې دوسری جنګ عظیم وګټو ځکه تا د دنیا پلار کو. نن چین په کوتک باندې چې د امریکې مقابله کوي، په معیشت نه کوي. معیشت وروسته په خپله راځي چې کوم ځای کې کوتک وي، امن وي، سوکالي وي، څوک غلا نشي کولی، دوکه نشي کولی، بدماشي نشي کولی، هغه ځای کې په خپله معیشت ښه کېږي، هغه ځای کې په خپله خلک ښه کېږي. خو چې حکومت سره کوتک نه وي، حکومت کمزوري وي، د چریم نشي کامیابېدی. غټ مثال یې وګوره، سعودي عرب معیشت خو ښه مضبوط دی، ولې په دفاع باندې دومره خرچې کوي؟ پاکستان ته سوال کوي، امریکې ته سوال کوي، کویت ته پاره ولې امریکنیان چیرې پراته دي؟ د سوال یې ولې راوستلي؟ سوال اجرتیان کوتک. عراق کله تباه شو؟ چې کوتک ختم شو، چې فوج ختم شو. نن چې څوک د پاکستان فوج پسې خبره کوي، دی د پاکستان نه، دی د امت مسلمه دشمن دی. دا خبره وکړه شهباز ګل، شهباز ګل څه دی؟ یو نه دی، د ده څه حیثیت دی؟ دلته پاکستان په پیسو باندې ډېر رالوی شو، دغه شو پاکستان ولېږه امریکې ته، هلته کې چېرې سبق نوکري کوي، او دلته راغلي حکومت یې وکړو، لا لوټ مار یې وکړو. شهزاد اکبر څه شی دی؟ دغه شان یې بل هغه IT والا جین نه، ټول یو خبره ده. دوی کړي څه دي؟ 15 کالو حساب کتاب راکړي، دوی څه توره کړې ده؟ اونه موله ګورو دې نه لګي د اونې دپاره فارسټ ډپارټمنټ پاکستان لا نو جوړ، انګرېز جوړ کړو. فارسټ ډپارټمنټ، اګریکلچر ډپارټمنټ انګرېز جوړ کړو. عمران خان دې د وجود هم پته نه لګېدله، دوی وایي دا ما وکړل. اریګیشن دا یې انګرېز جوړ کړی دی. لارې کوڅې، هر نیر سره لاره کوڅه، دا هایویز دا یې انګرېز جوړې کړي دي. دا نقشې راته انګرېز پرې کړي، ریلوې د انګرېز داسې کړي دي. دې د ما د خپل 15 کالو 15 غټ پراجیکټ وکړي، میټرو شټرو. دا مې د شیرشاه سوري په روډ د پاسه تا به یو بس ولګو، نو بس باندې لګو څه کرایه باندې لګوله. د دې خو هېڅ کارګزاري نشته، صرف خبرې دي. او موږ له ریفنډ راکړي تا وایي زه به معیشت مضبوطوم. تا په صوبه کې معیشت ولې مضبوط نه کړو؟ پخپله اوس وایي پرویز خټک غلا کړې ده، پخپله وایي محمود خان غلا کړې ده. دا خو د دوی خلک کړه، پخپله وایي فواد چودري غلا کړې. نو چې دا د دوی خلک دوی چې ښه کېدل، پرویز خټک خپل اکانمي ښه کېدله، د محمود خان اکانمي ښه کېدله. اوس به چې د بل صاحب دا ښه کېږي، دلته کې راسه زمونږ دا وګوره، ارشد وګوره، دا نور وګوره، د دې اکانمي ښه کېږي او زما ستا اکانمي تباه کېږي. زما روپۍ دې پروزي او د دوی روپۍ دې اوچتېږي، دوی دې ډالرو ته ځي د روپۍ نه، او ما دې چې د روپۍ او ډالرو نه روپو ته راولي. نو پاکستان فوج بسې په دې وخت کې ناروا خبرې، دروغ خبرې خو مکمل حرامي دي. او خو حقیقت هم وي، نو زه چیلنج ورکوم په مخ د ځمکې چې څوک وي زه د پاکستان د فوج دفاع به کوم. د نورو محکمو کې څومره پاکستان کې محکمې دي، څومره محکمې دي، نیمې محکمې دي، خو هغه سیاسي محکمه ده، دا هم پارټي ده، محکمې دي. ګورې دا هم د پیسو محکمې دي، د پیداګیر محکمې، سیاست هم.
کو سیاسیانو محکمه ده را دې ولي او کو صحافیانو محکمه ده را دې ولي دا دوی چې وایي چې د فوج څه کار نشته معیشت سره کار نشته او په حکومت سره کار نشته ته ماته دا ووایه چې ستا په کور اور ولګېږي او ته چې د کور مشر نو ته به داسې لاسونه ناست نه ته به نورو سره بالټې روجتې تا ته بیا څوک دا نه شي ویلي چې بابا ته کښېنه یا ته خو د کور مشر ته سله ګوتې موړه چې کله په تا باندې غونډه رانسکوره شي د پاکستان نن هغه مثال دی دوی چې وایي چې د فوج سیاست سره کار نشته بلکل نشته خو په الو چې کله سیاسیان خو د سړي زامن شي که نه دې چې وایي د فوج معیشت سره کار نشته بلکل الو چې کله معیشت خو تاسو په د امریکې او د چین برابر کړی که نه بیا چې کله دې وایي چې یاره فوج مونږ سره دا وکړه فوج دا عمران خان کوکې و د ډوډۍ ته کاکې وي چې ده به وایي ایک پیج باندې و چې کله د ده فایده و نو فوج خو او چې اوس زما فایده نو فوج خراب شو زه به د نرتوب دغه شانتې نواز شریف کله چې کوز کړو نو فوج خراب و او چې کله راوستو نو اوس فوج ښه شو دغه شانتې دې نه مخکې بوټو به ایوب خان ته پلار و پلار دا څومره د شرم خبره ډېرې کله چې ته بدلون راوستل غواړې د الله د رضا نو ته به د الله د رضا تاریخ ګورې او هغې کې به څه کې حسین ابن علي علیه السلام په طریقه پسې د وخت یزید ته به تو ودرېږې دا به دې نه چې کله د وخت یزید ستا ګرېوان ته لاس کړي نو ته وایې دا یزید دی او چې کله تا نه چیړي نو ته وایې دا خوزبرګ دی صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو بیرسټر بختیار خان سره ډېرې زیاتې خبرې بیرسټر صاحب دغه خبرې در سره وورې او چیلنج سره په دلایلو سره تاسو سره خبرې اترې کوي نن چې څوک هم په پاک آرمي پسې خبرې اترې کوي دا مل دشمنه مل غدار ولې چې خپل اسلام دشمن دی اسلام دشمن دی دا یاد ساتئ چې دا سیمه ده خاص کر پاکستان ورسره افغانستان او ایران دا خراسان چې کوم دی دا به چېرې ستا غزوه هند ګټي دا به ستا فلسطین ازادي دې باندې یهود پوه دي نصارا پې پوه دي هندوان پې پوه دي خو زمونږ مسلمان او پښتون دا کوم چې ناپوهه دي